حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په مدینه منوره کې حکمرانی کړې و چې کله د حکمرانی ختم کېدله په هغه وخت کې د الله تعالی نه د سوال وکړ یا الله ما ته د شهادت مرګ را نصیب کړي او بیا د شهادت مرګ او د محبوب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خار کې را نصیب کړي بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ 26 ذی الحجه په دا باندې د زیات زخمی کو بعض روایتو کې دا راځي چې 27 ذی الحجه بعض کې 28 راځي بعض کې 29 راځي او صحیح او راجح کول چې کومه ده هغه یکم محرم ده په 26 ذی الحجه باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا یو مجوسی په خنجر باندې والو د زخمی شو او یکم محرم باندې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه دنیا نه ولاړ او شهید شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت نمخ کې دا خبره بیانوي وای ماته یو کس ملاو شو بیا ماته پوښتنه وکړه چې ته څوک یې د کتا کار ته شایده بیا د نوم ابو لؤلؤ فیروز د ورته وویل چې زه خو تورې جوړوم زه خنجر جوړوم بیا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وای ګوره یو خنجر د ماده پر هم جوړ کړ د ورته ویل وای تا ته بس داسې خنجر جوړوم چې په ټول دنیا کې تر اخره پورې به دا خبره خلک یادوي عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې کله دا کس لاړو صحابه کرامو ته و چې د کس خو ماته د قتل دمکی راکړه خلک ورته چې مونږ ته حکم وکړي چې فورا د سلام سر قلم کو قتل کو د ورته چې نه 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 وای وسه پورې خزنه هم قتل کړی بیا څنګه د قتل کوي قصاص خو الته چې یو کس قتل کی د ورته چې نه اوس ما بدل ما خل چې کله دا قسمه قتل کی پانه بعد ما بدل اخ نو بهر عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره معلومه شوی و چې د قسمه ته د قتل دم کړه کس چې کوم خبره ورته وکړه چې تا ته بزره خنجر جوړوم چې تر اخره پورې به خلک یادوي په دنیا کې به همیشه دا خبره خلک یادوي نو دا محسوسه کړي د قسمه ته د قتل دم کړه کس مر کولای ځکه نشوي چې واسه پورې هغه قتل کړي نو صرف دمکی و نو قصاص هم نشوي اخستلای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منځور کاوه جمعه کې بیا اول رکعت نه چې کله پاسې د په هغه وخت کې دغه ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وو دغه خنجر راوخست او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شانه په د خنجر باندې وای چې کله خنجر باندې وای حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ځمکه باندې وغورځید د شاته یو بل صحابي حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د مخته چې دغه المز مکمل کی بیا په دې وخت کې د ابو لؤلؤ فیروز د مجوسی دغه د منډه کوشش کاوه چې زه په څه طریقه باندې ځنه ولار شم منډه کما خو صحابه کرامو د سختی دی وجنه د منډه نکړه په هغه وخت کې ځان خلاصولو لپاره یو صحابي په خنجر باندې وایو بلې وایو د اده پر روایتو کې راځي چې شپږ وکسان د عمر رضی الله تعالی عنہ سره نور کسان په دغه کې شهیدان کړل حضرت عمر رضی الله تعالی خو زخمی شو خو نور صحابه کرام په دغه کې شپږ وکسان شهیدان کړل بهرحال چې کله د منډه طریقه نکړه مینده په انباد د خپل خنجر باندې خپل ځان وایو او خپل ځان په غزه کې مردار کو چې کله د ځان مردار کو یکم په غنباد حضرت عمر رضی الله تعالی زخمی ده نو د ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها ته د پیغام ورولږه وای د ما د خواهش ته چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په حجره کې کچیرته د ما مدفن جوړ شي د ما قبر جوړ شي بیا ام عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایل وای دا زه خو ما د خپل ځان لپاره پرې خو نو چې یو رته مطالبه وکړه تا درخواست کو نو بالکل دا زې ما ته هبه کړی دا بالکل دلته ته آرام کول شي او دلته خپل قبر جوړول شي په بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یکم محرم راغی بیا په دای شهید شو بیا زوی ته دا خبره هم کړی و چې کله د ما جسد د ما جسم د ما لاش د قبر د حجره مخته راوړي بیا الته کې په یو وخت بیا د ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا تاسو کې چې اجازه شته کنه نو د بیا د ام عائشه رضی الله تعالی عنها تاسو هغه ورته ویل چې ګوري د ما یو خبره ده ما چې اول تاسو سره کوم وعده کړی ده زه په هغه وعده پورې تر اخره پورې ولاړم د ما د طرف نه بالکل اجازه
یا په هغه وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاه والسلام سره په هغه حجره کې خاک هغه حجره د ام عائشه رضی الله تعالی عنها بیا بعض روایت کې راځي چې ام عائشه رضی الله تعالی عنها چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی په شهادت نه مخکې کله راتله بیا به دومره زیاته پرده نه کوله ځکه چې یو خاوند او یو پلارو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به چې کله حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په دغه کې دفن شو خاک شو بیا په هغه وخت دا پردې سره راتله پردې سره د شرم او د حیا د وجنه بعض جاهل خلک دا اعتراض کوي وای په قبر لاندې سړی دا په دومره خاوره باندې د یو کس نظر راځي نو د ام عائشه په د یو پردې باندې نظر ختم کیږي په دې باندې پرده کیږي چې یو په دومره خاوره باندې د یو کس نظر لګيږي نو پردې باندې خامخا نظر لګي ګوري دا خبره په ذهن کې کنه وي دا یو علمی جواب د خبر الخلاصه در بیانوم چې دا پرده د الله تعالی حکم نه پرده د الله تعالی حکم نه کله کله یو معمولی شی وي خو چې حکم دی الله تعالی شي بیا هغه ډېر غټ حیثیت وي غټ مقام وي یا په دنیا کې مونږ تاسو ګورو دا د لوډ سپیکر دوه ډنډې دي یو سیخه ولاړ وي او یو دا بل سیټ ته راکاږي کچیرته په دې کې یو ربړ لا ته شای نه وي بیا دلته کې د بجلی تار پرې ولګي دا کرنٹ کوي خو که په منځ کې صرف یو ربړ سړی ورکی یا د دو پیپو په د منځ کې بندولو کې ربړ ولګوي په دې کې وسپنه نوي تار نوي نو بیا کچیرته لاندې د بجلی تار پرې ولګوي دا ټول وسپنه کرنٹ نه کوي اواجت شاده چې دا وسپنه خو زیاته د سټینډ خو ډېر غټ تا خو په د منځ کې یو معمولی ربړ ده د ربړ دومره کمال ده چې د کرنٹ مخ ته ټول منې کړی نو ګوري په دغه وخت کې دا حجاب او دا پرده د الله تعالی حکم ده د معمولی شي خو د کردار او د کار غړت نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا دغه دنیا نه ولاړی او د دې په باره کې د مونږ د عقیده ده چې صحابه کرام د محفوظ دي د دینه کله هم کچیرته ګناه وشي بیا الله تعالی هغه ګناه د دې په نامه عمل کې کله هم نه پرېږدي نو صحابي دغه دنیا نه په داسې حالت کې تللی ده چې هغه په جسم باندې بالکل ګناه هم نشته الله تعالی دې موږ تاسو ټول ګناهونه معاف کړي او الله تعالی دې موږ تاسو ته د صحابه کرامو محبت را نصیب کړي